أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. مخکی آیت مبارکه کی او فرمایل چې هر کس دې امانت داغي حقدار ته ورسي او دا ډیر عام مفهوم لري، یعنی هر کس ته خپل ذمہواری پوره ادا کوي. کدا یو عام کس دی، که دیاړي مار دی، که ملازم دی، وړو کې نوکری کې دی او که په غټه نوکری باندې دی، دی چې په هر یو منصب باندې دی، دی داغي پوره حق ادا کوي. او بیا فرمایل چې تاسو د خلکو په منځ کې که فیصله کوئ نو په پوره انصاف سره او عدل سره فیصله کوئ. نو دا بیا خاص طور باندې د افسرانو سره د حکام او حکمرانان سره تعلق ساتي. نو دی آیت کې وس گویا چې مخکې آیت کې حکمرانانو ته د عدل او د انصاف حکم وکړلو، نو په دې آیت کې وس رعایت عوامو ته دغه حکمران د تابعداري کولو حکم کوي.